أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب د اهل کتابو خواصتونه بیان شول د دې نه وروسته اوس احکامات په بیانېږي او مخکې د یو مؤمن صفات ذکر کړي او دا د قتال فی سبیل الله او وړاندې مرحله ده یو سړی میدان ته کوزیږي نو هغه به مخکې ځان سموي دا نه چې جهاد کوم او په خپله د الله په حکمونو عمل نه کوم او نه راته د الله د کتاب د احکاماتو پته شته او جهاد کوم او اکثر جهادونه چې نن سبا کېږي او دغه شانتي بغیر د علم بغیر د تربیت نه بغیر د تقوی نه بس یا د کرسی جنگی یا د پیسو جنگی یا د ځمکې جنگی او هغې له نوم د جهاد ورکي لیس البر نه د نیکي ان تولو دا چې مخ وګرځوئ تاسو دا چې وګرځوئ تاسو وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق طرف د مشرق تا والمغرب او مغرب تا یعنی صرف دا لیکي نه چې تموس کې جو بس تپوخ مسلمان او جنت ته وځي نه الله تعالی ته پورا دین پیش کړی دی یوازې په مانځه نه خلاصېږي ولکن البر ولکن نیکدا نیکی من دہا بچا آمنا چه ایمان راوڑے باللہ پا اللہ باندی دا نیک کار نمخ کی ڈٹول نمخ کی پا اللہ ایمان راوڑا دا سیمان چه دا غصر بشیرک نکی والیوم الاخری او برز دا آخرت باندی والملائکتی او پا ملائکو والکتابی او پا کتابون دا اللہ والنبیین او پا انبیاء یعنی دا اللہ پا نبیان باندی وآت المال او ورقی دے مال علا حبی پا محبت دا اللہ کی دو معنی دا دیکھلی اودا پا محبت دا اللہ کی او دیم معنی دا علا حبی سرد امینی دا مالنا یعنی زړه کې د مال مې نشته لیکن بیا هم د الله په لاره کې خرچه کوي وآت المال ورکوي مال علی حبه په مینه د الله کې ذوی القربا خپلوانو ته والیتاما او یتیمانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کول کوتا سوال کول کې دو قسم دي یو هغه سوال کول کې دي چې دا وایي دا کاروبار دی دوی له بالکل نه دی ورکول پکار دې سره معاشره تباہ کیږي ورځ تر ورځې دا بیماری سیوا کیږي او یو سوال کول کې هغه دي چې هغه حاجتمند دی هغه د چانه غواړي نه دا وایي کسب نه دی لیکن مجبور شوی دي نو مراد د دې نه هغه دي وسائلین او سوال کول ہوتا وفی الرقاب او پا ازاد ولود سٹنو کی آغا کا ہر قسم غلامی دا غین خلق ازاد ول آغا دا جیل نہیں یا آغا دا چا ظالم با ماتحا دیا آغا پہ ظلمنا قید آغا نے اخلاص کی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ او پابندی گئی دمانزا وَآتَ الزَّكَاةَ او ورگئی زکاة
والموفونا او وفا کول کی دی پورا کول کی والموفونا او پورا کول کی بی احدهم وعدی اخبری اذا احدو کلچ وعدو کی دانه چې وعده کوي او به ماتای د وعده مبارکي د قیامت پر ورځ الله تپوس کوي او الصابرین او صبر ناقی صبر کول کې دي فل باسائی فسختو د مال کې وغرائی او په تکلیفونو کې کده مال سختی او کده وجود تکالیفی او حين البعث او په وخت جنگ په هر حال کې دي صابر رہی کمال ور سره او کني که صحت او که بیمار رہی او که حالت د جنگ او که د امني د الله په دین باندې په حق باندې د الله په کتاب باندې د خپل ولاړی اولائک الذین دادیا کسان صدقو چې رښتیاي ویلي دي چې دوی رښتینه کړي د خپل وعده د الله سره اولائک الذین صدقو دا رښتینه خلق دي و اولائک دا کسان هم المتقون دي متقیان ځکه ابتدا کراله هدل للمتقین چې دا کتاب د متقیانو د پاره هدایت ده نو وز د متقیانو هغه صفات بیا ذکر کړل ځکه چې د دین وروسته هغه میدان قتال ته کوزيږي نو چې مخکې دا اوصاف پکې راشي دا صفاتونه اولائک دا اولائک دا کسان هم المتقون دی متقیان دی یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي کتبا فرض کړی شوی دی علیکم القصاص او پتاسو باندې قصاص القص عربی کې ویل کېږي په نقش قدم باندې تلو تا قصاص چې ده دا یو اصطلاح د شریعت مراد د دین ادا دې چې یو سړی قتل وکړو هغه په وجه کېږي کسترګ ولا وګستان استرګ بددن وسته کېږي کلاس علماء کو لاس بدد ماتيږي یعنی بالکل په برابر کیا باندې د دین زیات بنئ دانه چې یو قتل کړل نو داغه بیا دو قتلونه کوي یا که یو سترګ ولا زخم کړی دا نو دې ټول وجود ولا زخم کوي او دا کار وسو کوي دا د وخت حکومت بغیدانه چې هر سړی خپل بدل بخپل علی دا فساد د بخپل بدلی واستنشته د اسلام کې یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي کتبا فرض کړی شوی دی علیکم القصاص او پتاسو باندې قصاص فیل قتل فبارد وجل شوگی فبارد قتل کړی شوگی الحر ازا سڑے بالحر فبدل دا ازا کی دے والعبد وغلام بالعبد فبدل دا غلام کی دے مرید فبدل دا مرئی کی دے والانسا او زنانا بالانسا فبدل دا زنانا کی دا مطلب اس دے مطلب دا دے کہ یو سڑی قتل کرلے وغا آزاد دے نو دا چا چې قتل کړل دا قاتل به قتلېږي دا آزاد دا نه چې دا هغه په بدل کې بیا سو بل قتلې مړې براولې هغه به قتلې نه دا چا چې قتل کړل دا قاتل دا آزادي نو دې به قتلېږي او کدی غلامی نو غلام به قتلېږي یعنی دې به قتلېږي بل سړی به نه قتلېږي دا قاتل غلام به قتلېږي او کزنانې نو باغ باندې به ترس نه باغ باندې به ترس نه خوري سو چیرې دا خو زنانه د پرې د مافي کې نه هغه زنانه بیا قتلېږي چې کومه قاتله ده مطلب دا آیت دا دی فمن عفیا نو چاته وفمن عفیا نو هغه څوک چې معافي وکړې شو له هغه ته من اخی د طرف ضرور داغنا مراد دې هغه ورثه د مقتول دي کدا هغه طرف نه د سمافي وشو شیء د سشي سکمه سمافی او توکړه سس رعایت و سره وکړو فتباع بالمعروف
نو پیروی دا اتباع دا د شریعت مطابق مراد تینے دادے فتباعون نو لازم دی پد باندی چی دے بیا اتباع کی دہاغ فیصلے چی کم شریعت مطابق خلقو کڑی دا بالمعروفی د شریعت مطابق فتباعون نو لازم دا پد باندی اتباع کول بالمعروفی د شریعت مطابق وَأَدَاؤُن او لازم دی پد باندی چی ادا کی الیہ دغوارست تا د مقتول بے احسانین بخطر قیسرا سم کم دیت چی مقرر شوه دے چیرا زمونگئی وجنو نا پانسی کوئی نا و دمرو بمونگ لرا کی بس مونگ بے ماف کو نو بیا پد باندی لازم دا چی دے وَأَدَاؤُن ادائیگیو کی الیہ دغا ورساو دا مقتول تا بے احسان بخی طریقے سرا ذالک دا حکم دا اللہ تخفیفون اسانتیا دا من ربکم دا طرف و دا رب ستاسونا ورحمہ و مہربانی دا ورنہ قانون خداو چی قتلی گی با لیکن اللہ بدے کہ تخفیف و اسانتیا پیدا کرا دا اللہ مہربانی دا ذکر چی اصل کے دا قصاص مقصد خو جرم ختمول دی چی یو سڑے قتلو کی واغو وجدشی نو بل بقتل بیانا کئی کہ یو سڑے دا چا سر ظلم زیادے ہو کی او آغم ظلم زیادے دا غسر مشین بل چا سر بیانا کئی معاشرہ با صحیح شی اصل کے دا دے قوانین و مقصد دا دے فَمَنِ اعْتَدَانُ چاچ زیادے وکو بعد ذالکا رستد دینا یعنی رست د دې روغینا بیا زیاتې کوي چا چې پیسې اغستې دي دیت او بیا رست هغه بدلو ماخلي نو دا بیا د ځان سره چې دې زیاتې کوي د الله عذاب ته دعوت ورکوي آخرت خپل تباہ کوي یا دا چې چا وعده کړی دی چې دا بدر قوم دیت کې او بیا نه ورکوي فَمَنِ اعْتَدَانُ چاچ زیادے وکو بعد ذالکا رستد دی فیصلینا فلہون دپار داغا عذاب علیم عذاب دردناک دے وس حکمت دی قصاص ذکر گئی وَلَكُمْ مَوْدَ پارستاسو اے مومنانو فی القصاصی بقانون دا قصاص کی حیات جوندے یو سوچ پانسی شی نو انشاءاللہ معاشرہ با سپاشی بیا با اجرت قاتلیان نہیں بس معاشرہ کی بیا با سوک پا ٹکا پیسہ باندی یو بل نو وجدی نکا چاگا تا پتہ بیا زمام دا اشر دے ما کم وجدی وَلَكُمْ دَپَارَسْتَاسُ فِي الْقِصَاصِ فَقِصَاص کی حیات جوندے یا اولی الالباب اے خاوندانو دا اقل لعلکم دپارد دے تتقون چی بچ شیطاسو دا اللہ دا نافرمانینا کتبا فرس کڑے شوی دی علیکم پتاسو باندی اذا حضرا کلچی حاضر شی احدکم الموتو یو کستاسو تا مرگ انترکا کپری خود یاغا خیر مال الوصیت وصیت کول سب تاسو لیکل شوی دی فرض پرشی وصیت کول للوالدین د پار د مور او پلار د پار وصیت کی اوس دا آیت چې دام مفسرین چې تاسو وګورئ چې دا آیت چې ده د سورۃ النساء آیت سره دا منسوخ شوی دی چې کله قانون د تقسیم د وراثت میراث راغی نو دا آیت چې دا منسوخ شو ډېر غنا آیاتونه منسوخ کړي دي بس باندې غواړي اعلان کې بده کې د منسوخ کېدو سره چې یو سړی دا غو مال هغه وصیت کوي چې زما مال به د شریعت مطابق چې د مور او پلار کوم صدا وي تباغور کوي زما د بچو چې کوم صدا هغه هو تباغور کوي زما د خځې چې کوم صدا هغه تباغور کوي دا وصیت وکړي الوصیت وصیت کول للوالدین فحق د مور او پلار کې والاقربین او د پار د خپلوانو بالمعروف د شریعت مطابق حقا دا وصیت کول لازم دی علی المتقین فمتقیان باندې
بعض خلک وایي وصیت ته څه ضرورت دی، وصیت ته ولې ضرورت نشته دی، په دې خو تا ته اجر ملاوي چې ته د الله قانون منې که نه منې. وروسته جګړې سره پرېږدې، د الله د قانون مطابق چې دی وصیت وکړه چې بای چې الله څنګه تقسیم کړل هغه شان به زما مال تقسیمېږي، او دا د الله رسول چې څنګه قول دی هغه شان به زما مال تقسیمېږي، نو تا ته به اجر ملاو شي، د هغوی به غویمه ختمه شي. حقا لازم دی دا وصیت کول علی المتقین، په متقیانو باندې. فمن بدله نو چا چې بدل کو دا وصیت، هو نه مراد وصیت دی. فمن بدله نو چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه، وروسته د هغې نه چې اورېدلی دا وصیت، فإنما نو بشکا اسمه گناه د دې وصیت بدلولو علی الذین هغه کسانو دی یبدلونه چې بدلی دا وصیت. ان الله بشکا الله پاک سمیع اوریدونکی دی، وصیت بدلے الله دی خبر اوري. علیم پوهه دی په هر شي باندې، الله ته پته ده چې څه دي کړي دي. فمن خاف نو هغه څوک چې ویرېدو من موسن د وصیت کوونکي جنفن طلبدارینا، جنف ویلی کېږي یو طرف ته کوږوالی، یعنی اولاد دې په هغې کې بعضو له ورکوي او بعضو له نه ورکوي. یو خو په دې طریقه نه ورکوي چې یاره هغه سرکشه دی، دا جدا خبره ده، لیکن یو شانتي اولاد دی او په هغې کې بیا فرق کوي. او دارنګې یا په هغه مال کې چې شریعت حصه مقرر کړل څوک پکې محرومۍ او چاله زیات ورکوي، نو که یو سړی د دې نه یریږي چې یاره دا وصیت چې د کم کړی دی دا خو د الله د قانون خلاف دی، د الله د کتاب خلاف دی. او اسمن یا د ګناه نه یریږي چې زه به ګناهګار شم په دې خو، فاصلها نو درست کی دغه وصیت بینهم په منځ د هغوی کې، اصلاح وکړي د وصیت بینهم په منځ د هغوی کې، چې هغوی به پوه کړي چې یاره پلارو دا وصیت کړی دی یا مشر ورور کړی دی یا خاوند کړی دی یا ښځې دا وصیت کړی دی، لیکن دا د الله د قانون خلاف دی، نو هغه هم ګناهګار شو تاسو هم ګناهګارېږئ. خو راځئ چې دا وصیت د قرآن مطابق وو، د شریعت مطابق وو. فلا اسم علیه نو نشته دی په ده باندې څه ګناه، ها که داسې څوک بدلی چې د الله قانون مطابق شي نو په دې کې ګناه نشته بیا. ان الله بشکا الله پاک غفور ډېر بخښونکی دی، رحیم خاص رحم کوونکی دی په مؤمنانو. یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، کتب فرض کړی شوي دي علیکم الصیام په تاسو باندې روژې نیول، کما کتب څنګه چې فرض کړی شوي وي علی الذین په هغې کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو، لعلکم د پاره د دې تتقون چې متقیان شئ تاسو، تقوا پیدا شي په تاسو کې. نن سبا به شان روژه نه چې دلته به په خوله کې روژه او دلته به درو، او روژه به مې او سترګې به یو طرف ته بل طرف ته حرامو ته اړوي، او روژه به مې او رشوت به م اخلي او سود به م کوي، هر څه به کوي او روژه به یو، تر دې چې عقیده کې به شرک او بیا به م دی وایي زما روژه ده، روژه دې ته نه وایي، عقیده دې د شرک نه پاکه کړه او ځان د ګناهونو نه پاک کړه. د روژې مقصد دا دی لعلکم د پاره د دې تتقون چې تقوا اختیار کوئ تاسو. ایامن دا یو څو ورځې دي معدودات شمار کړې شوي، مراد تنې میاشت د روژې ده. فمن کانا نو هغه څوک چې منکم ستاسو نه مریضن ناجوړه علی سفر یای په سفر، فعدتن نو شمار دی یعنی لازم د شمار په ده باندې من ایامن اخر د ورځو نورونه، چې د روژې میاشت تېره شي په نورو ورځو کې دی بیا په نورو میاشتو کې دا روژې د دې قضا وکړي. وعلى الذين کسانو باندې یطیقونه چې په ډېر مشقت سره نیوي شي دا روژې. محمد عبدو په خپل تفسیر المنار کې لیکي
دا د مصر عالم دی هغه عطا خو شی ویل کېږي چې یو شی یو کار سره په مشقت سره کولای شي او طاقت هم دې ته ویل کېږي طاقت او قوت چې یو کار یا هغه نارمل کار لکه دا کار وکړه نو هغه چې لاړ چې یاره دا خو زه نشم کولی نو بل پسې طاقتور ولېږي هلکه وایي ته وکړه په تا کې طاقت شته ته به یې وکړې نو دا طاقت چې دی دا اصل کې آخره درجه وي د دې نه وروسته بیا عجز شروع کېږي سړی بیا کار نشي کولی نو که روجې داسې مشکلي چې یعنې دی په مشقت کې غورځېږي نو د هغه خلکو لپاره الله رب العزت بیا رعایت وکړو فدیه دا طعام مسکین خوراک د یو مسکین دا د هغوی سره رعایت دی نو مفسرینو اکثر چې د هغوی څه وکړل دا آیت چې دی دا یې منسوخ کو فمن شهد منکم الشهر فلیصم په هغې باندې چې دا حصه د آیت چې دا منسوخه ده دا په شروع کې واو د هغې دپاره د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت راوړو چې هغه وایي چې دا شروع کې دا حکم راغلی و چې اجازت الله ورکړو چې څوک فدیه ورکوي او که روژې نیسي لیکن بیا وروسته چې دی چې دا آیت نازل شو فمن شهد منکم الشهر فلیصم نو بیا مریض او دا رنګ مسافر ته مستثنا کو او د دې نه علاوه هر سړی به روزي نیسي پیسې بنور کوي فدیه بنور کوي لیکن دا افسوس خبره دا چې یو طرف ته د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا روایت چې دی هغه خلکو تخکاری لیکن بل طرف ته امام بخاری چې کوم روایت د عبد الله ابن عباس راوړل دا ورنګ قول دا حسن بصری ذکر کړی دی د ابراهیم نخعی ذکر کړی دی د عطا ذکر کړی دی او قول چې دی هغه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ راوړی دی او باغې باندې شهادت د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د ژوند نه راوړی دی چې هغه کله بوډا شو نو آخر عمر کې هغه یو کال یا دو کال هم هغه بیا روزې نه وی نیولې هغه به فدیه ورکوله امام بخاری کتاب التفسیر کې هم دا آیت راوړي او د دې آیت نه وروسته هغه بیا وایي وقال الحسن وابراهيم في المرضع والحامل چې د دین مراد دا دی چې هغه زنانا چې هغه خپل بچی ته پي ورکي یا هغه زنانا چې هغه په حمل سره وي اذا خافت على انفسهما او ولدهما چې کله دا دواړه په ځان باندې ویلېږي که روژې نیسو نو بیا وجود زمون خرابېږي بیماره کېږو تکلیف راته رسي یا هغه زنانه چې خپل بچی ته پي ورکوي هغه په دې خبره یریږي چې یاره که زه روژې نیسم نو زم خرابېږم او دا بچی مې هم خرابېږي پي نه پوره کېږي بیا نو د هغوی دپاره بیا دا حکم دی چې هغوی د روژه نه نیسي خیر دی وروسته د قضا وکړي یا که قضا نشي کولی نو هغه د فدیه ورکړي نو هغه به د دې نه خلاص شي د دارنګې واما الشيخ الكبير اذا لم يدخل الصيام یا مراد د دینه هغه بوډا سړی دی چې هغه لم يدخل الصيام هغه روزه نشي دیوي طاقت هغه کې نشته د چې روزه ونیسي نو دا هغه د پاره بیا دادی او بیا د انس رضی الله تعالی عنہ هغه شهادت په ذکر کړل او د دې نه وروسته بیا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما دا قول ذکر کړل قال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لیست بمنسوخه هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا آیت منسوخ نه ده د دې نه مراد هغه سړی دی چې هغه بوډا شوی او یا هغه زنانه چې هغه بوډۍ شوی نو اوس راشه وګورئ که دا آیت ته منسوخ کې چېرې دا آیت منسوخ دی
نو دا مسله به د کم ځای نه راوړي چې یو دایمي مریض دی، د کینسر مریض دی یا د شوګر مریض دی، ډاکټر منع کړل چې ته به روژه نه نیسې، نو هغه د بل ورځ د دغه میاشت نه علاوه د نورو میاشتو کې هغه روژه نشي نیولی، ځکه دایمي مریض دی. نو هغه له به مسله د قرآن نه د کم ځای نه راوړي. یا یو ډېر بوډا دی، ډېره بوډۍ ده، یا حامله ښځه ده، یا هغه زنانه چې خپل بچي ته پی ورکوي، نو د هغه لپاره مسله د کم ځای نه راوړي. نو قرآن منسوخ کوما په دې آیت به نن عمل کېږي او تر قیامته پورې به کېږي. مراد د دې نه هغه بوډا سړی، بوډا ښځه، حامله ده، یا پیس ورکوونکې زنانه، یا دایمي مریض دی. وعلى الذین او کسانو باندې یطیقونه چې په ډېر مشقت سره نیوي شي دا روژه، فدیتون فدیه ده، یعنی لازم ده چې فدیه ورکړي. طعام مسکین، خوراک د یو مسکین. بس بیا د خوراک د یو مسکین ورکړي. په دې کې احتیاط په دې کې دی چې دې پېشمنۍ کوي او دې دارنګې د ماښام روټۍ خوري، نو د 2 ټیمو دې ورکړي زیات بهتر دی. فمن تطوع، نو هغه څوک چې د زړه په خوشحالۍ سره کوي خیرا نیکي. طاعه اصل کې ویل کېږي په عربی کې طاعه واو عین، د دې معنی ده یو شی خوشاله کېدل، وسیع کېدل. نو مراد نه دا دی چې کله د نیکۍ کار یو سړی د زړه په خوشحالۍ سره، د زړه په فراغۍ سره هغه کار کوي. فمن تطوع، نو چا چې د زړه په خوشحالۍ سره وکړه خیرا نیکي، فهو خیر له، نو دا بهتر ده د ده دپاره. ځکه چې طوعا کرهن قرآن کې راځي، یو زبردستی یو کار مجبورن کار کول دې ته نیکي نه وایي. د الله په حکم چې عمل کې نو زړه په خوشحالۍ سره وکړي. وان تصوموا، او که روژه ونیسئ تاسو، خیر لکم، نو دا بهتر دی دپاره ستاسو، ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي، میاشت روژې هغه ده، انزل چې نازل کړی شوی دی، فیه القرآن، په دغه میاشت کې قرآن، هدن هدایت دی، للناس دپاره د خلکو. دا کتاب به د لاره ښیي، دا د تعویذونو کتاب نه دی، دا د دم او د ساخ کتاب نه دی، دا د لاره ښیي، دا د لارې ښودو کتاب دی. هدن للناس، هدایت دی، رهنمایي ده دپاره د خلکو. وبینات من الهدی، او واضح احکامات دی د کتاب هدایات نه. دا کتاب د هدایت د دې نه واضح احکامات په دې کې دي، کولاو احکامات دي. وبینات، واضح احکامات، من الهدی د هدایت نه. والفرقان، او دا داسې کتاب دی چې جدائی راولي په منځ د حق او د باطل کې. فمن شهد، نو څوک چې حاضرې منکم الشهر، ستاسو نه په دې میاشت کې، یعنی هغه ناجوړه نه دی، په سفر نه دی، او دارنګې مړ نه دی، ژوندی دی. فمن شهد، نو هغه څوک چې حاضرې منکم الشهر، ستاسو نه په دې میاشت کې، فلیصمه، نو ودې نیسي روژې د دې میاشتې. نو بعضې پکې داسې رالل چې د دې نه مراد دا چې دی د روژې د میاشت چې دی د روژې میاشت 10 روژې یا یو کم 10 روژې فرض نه دي چې ایام 20 یو ته وایي هغه فرض دي، 3 روژې په هره میاشت کې. داسې بیا وقوفه کې رالل. حالانکه وضاحت په حدیثو کې راځي چې د الله پیغمبر په هره میاشت کې 3 روژې نیوي، لیکن چې کله دا حکم د رمضان د میاشت راغی، نو بیا هغه نفلو ته لاړل. اوس نفلي روژې دي که څوک یې نیسي ښه خبره ده، په هره میاشت کې دغه 3 روژې، ورنه فرض نه دي، فرض د دې میاشتې روژې دي. فمن شهد منکم الشهر، نو څوک چې حاضر ستاسو نه په دې میاشت کې، فلیصمه، نو روژې دي ونیسي د دې میاشتې. ځکه قرآن شهر رمضان الذي ویلی دی، فلیصمه د دغه میاشت روژې به نیسي، 3 نه. ومن کانا، او هغه څوک چې مریض ناجوړه، والا سفرین، یای په سفر، فعدت، نو شمار دی، یعنی لازم دی په هغه باندې شمار، من ایام اخر، د ورځو نورو نه.
یرید الله غواړي الله پاک بكم اليسر پتا سبحان اسانی ولا یرید او نغواړي الله بكم العسر پتا سبحان تمسیا ولتکملوا العدة او د پاره د دې دا حکم الله نازل کړل ولتکملوا العدة چې پورا کوي تاسو شمار د میاشتې د روزو ولتکبروا او د ولتکبروا الله او د پاره د دې چې تاسو لوی وای د الله علامه په طریقه باندې علامه په هغه طریقه هداکم چې خودلی د تاسو ته هغه قران او سنت موجود دي په هغه طریقه د الله لوی ویا ولعلکم او د پاره د تشکرون چې د الله احسان منئ تاسو شکر ادا کړئ د الله وَإِذَا سَأَلَكَ وَكَلَچِ تَپوس کستانا اے محمد علیہ السلام عبادی بندیان زمان عنی پبار زما کی نو دیتا فإنی بشکز قریب دیر نزدے اما او ہمیشہ نزدے اما دیکھیں دوام دے نزدے اما ہمیشہ اور دیر نزدے ام ہمیشہ نزدے اما دیتا ہوا اجیبو قبل ما دعوت الدعی دعا دا دعا کون کی اذا دعانی کلچ غاڑی زمانہ کلچ زمانہ غاڑی ما تا فریاد کئی زمانہ ما تا بلنا کئی زمانہ دعا کئی نو اللہ ویسے دعا قبل ما فلیستجیبو لینو پکار دا چی دوی مومنی زمان زد دی دعا قبلوں نبی لپکار دی زمان کاماتو ممنی فلیستجیبو لینو پکار دا چی امنی دوی زمان حکمنا ولیحمنو بی او اعتماد او یقینو کی پما باندی بل درد دیل زی زمان دی واری لعلکم دپارد دی یرشدون چی مراد تورسی مقصد تورسی دی رشد وید کی کامیابی تا وحل لکم حلال کڑے شوی دی روا کڑے شوی دی لکم دپار استاسو اے مومنانو لیلت السیام الرفسو پشپد روجو کے الرفسو یوزے کے دل الان سائکم بیبیان اخبر سلام ہونا دا بیبیانی لباس لکم جامدہ استاسو دپارا زکا حدیث کی راضی چې د خپل بیبي خبرې به بار سړو ته نه کې ها او زنانه باندې لازم دي چې هغه به د خپل خاون خبرې په نور زنانو ته نه کوي لیکن خلکو ته دا ادب کله معلوم دی هن دا زنانا لباس لکم لباس دے جامدہ اے مومنان استاسو دا پارا وانتم او تاسو لباس لہن جامعی دا پارا دا دی علم اللہ پوہ دے اللہ انکم چی تاسو کنتم وی تاسو تختانونا چی نقصان کہو تاسو انفسکم دخپل زانونو یعنی کل چی اللہ دا اجازت نو کرے چی دا روجو بمیاش دا روجے بمیاش کی دا شپے تاسو دا بیبی خوالت لے شئی دا اجازت نو ما پابندی وا لکوس پا جماعت کی سڑے پا اعتقاب ناسی پابندی دسی پا نورم پابندی وا چی دا شپے بم سوک تخبل بیبی خوالت نزی نو بعض خلقو نبدا غلطیان کے دے خیانت پا کے دو نو داغے اللہ ذکر کو انکم کنتم تختانونا یقینا تاسو نقصان بکو انفسکم دزانو نخبلو فتاب علیکم نو میربانی وقڑ تاسو باندے وعفا عنکم اولری کو استاسو ندا سخکم درگزر ہو کو استاسو ندا سخکم استاسو نلری کو فالآنا نو وسباشرون مباشرت کوئی ددی سرا یوزے والے کوئی ددی سرا وابتغو او لٹوئی ماہا غصا کتب اللہ لکم چلی کلی دی اللہ استاسو دفارا یعنی حلال اولاد وکلو اوخری وشربو اسکی حتی تردی پوری یتبین لکم الخیط الابیضو چی ظاہر شی لکم تاسوتا الخیط اغتار الابیض اسمن من الخیط دتار الاسودی دتورنا
سپین تار د تور تار نشمدا او باغی کې صبح صادق چوتو یا غرخکار شي او صبح کاذبی او صبح صادق صبح صادق چې راخکار شي نو بیا چې دی هغه تور تار یعنی تور لکیر د سپین لکیر بوازه شي او بیا نور مزید وضاحت کوي من الفجر یعنی د سبانا صبح صادق ثم اتموا الصيام بیا پورا کوي دا روزه الى الليل تر ماخام پورې شپه شروع کیږي د ماخام نه نو داسې به وقوفه کې پکړه وتل چې جې د دین مراد چې د ماخام نه د دین مراد شپه ده نو د شپې تعین به څنګه کېږي شپه د کم ځای نه شروع کیږي چې د ماخام نه شروع کېږي د کم ځای نه به شروع کېږي بیا ستاسو سره بیا داسې حد نشته ده نزان لیونه کوما د قران سره سنت ممنا پیغمبر علیہ السلام او صحابه چې دی هغه ماخام باندې روزه ماته کړل احتیاط کوا ډیر جلدی مکو چې لا ټیم نه شو ته روزه ماته ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه ال الليل روزه ال الليل تر شپې پورې یعنی د ماخام پورې ولا تباشرون او یو سیواله مګوي د بیانو خپل سره وانتم عاکفون پداسي حال کې چې تاسو اعتکاف کول کیای فل مساجد په مساجدو کې د پیغمبر علی السلام خال بعد هغه بیبي راتلا او دیو په اعتکاف کې ناسو نو خبرې به ور سره کوله په دې کې سم مانیت نشته ده تر دې پوریش پیغمبر علیہ السلام به د اجرې نه سحر با سر به بهر کو نو بیبي به ولا سر بیمزو پدې کې سم مانیت نشته صرف په مباشرت کولواله کې ممانیت ده وانتم ودا سحال کې چې تاسو عاکفون اعتکاف کوونکی فی المساجد په جماعتونو کې تلک حدود الله دا قل دا اللہ دی فلا تقربوها منز دے کے گئی دیتا پنیت ما تولد دے دا اللہ پورتا منز دے کے گا پدینت باندی شدہ بزماتی کما کذالک دارنگی یبین اللہ بیانی اللہ پاک آیاتی حکمنا قل للناس خلقتا لعلهم دپارد دے یتقون چی دیزان بچکی دا مخالفت دینا ولا تاکلو او مخری اے مومنانو تاسو اموالکم مالون دیو بل بینکم پمیس بلکی بالباطلی پناروا و طریقو سرا کل ناروا طریقے چکم قرآن و سنت من کڑی دی اگا پا دی آیت کی ذکر سے چې مخری تاسو اے مومنانو مالون د یو بل پمیس بل کې پناروا او طریقو سره الله دې موږ ټول د دین وساتي د حرام د هرې طریقې نه دې الله موږ وساتي او نه بربادي د آخرت تباہ ده او تدلو بها او مرسوي دا مالونا دل و اصل کې ویل کې هغه بوکې ته چې سړی کوي ته ورځي او په راخې ځي نو الله وی دا کارونه مکوي وتدلو بها او مرسوي دا مالونا الى الحكام حاکمانو تا کیستی بوگو تاڑے دلی ورسو کیستی بوگو جیل دلی ورسو دستا پارا لیتا کلو دا پارا دے چو اخری تاسو فریقن یو ایسا من اموال الناس دا مالونو دا خلقنا دا غرز جوڑ دے دا شرپ جوڑ دے دا تاڑے زمونگا دا کرٹون زمونگا علیاذ باللہ سم علیاذ باللہ یعنی بالکل شعور نشته د اسلام کو نشته ده دا خلق راکاږي الته بوزي او التبیا دا پیشکاران دي دا ججان دي او دا پولیسان دي او دا مال د خلکو په حرام او طریقو سره خوري الله وي مکوې دا کار او تدلو بها او مرسوي دا مالنا الى الحكام حاکمانو تعالی تاکلوا چې خوري تاسو فریقا یوی صدمال من اموال الناس دمالونو دخلقنا بالاسم پکولو د گناہ سرا ځان ګناګار او دا کار کې وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ سبحانك اللهم